بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما مشرانو کوشرانو دوستانو عزیزانو. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک او خوشاله وي. الله ټول مو خوشاله ساته. مرګرو یو څو ورځې زموږ د ملک حالت چې دا خراب دی او انډیا سره بدمعشي را شان راغستې ده او انډیا څه کې چې وسره زموږ ګاونډي ملک ته او هغې ته افغانستان ویلی شي نو ټول افغانستان نشم ویلی او په افغانستان کې څه نمخرامه دي چې هغې زموږ باندې ډېر خوشحالېږي او وایي موږ انډیا سره یو موږ به دا چلوکو موږ به چلوکو. نو هغه کسانو ته خو صرف دا وایم چې موږ پسې خبرې کوي نو د هغې نه مخکې خپل ګریوان کې وګورئ نو بیا هغې نه پس پاکستان پسې خبرې وکړي او الله پاک د زموږ په ملک باندې رحم وکړي. انشاءالله موږ ټول خو یو یو او یو به یو. د حوالې سره یو څو شعرونه مې لیکلي دي انډیا باره کې او خاص کر د نمخرامو باره کې نو دا زه تاسو سره شریک کوم. امید لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښ شي. وی مه وینه خوبونه هندوستانه تباه بشي، مه وینه خوبونه هندوستانه تباه بشي، ای کافرستانه تباه بشي، ای کافرستانه تباه بشي. او زه خو یو آزاده خودمختاره پاکستان یم، زه خو یو آزاده خودمختاره پاکستان یم، ایټمی قوت یم باوقاره پاکستان یم او حمله نه د اسانه هندوستانه تباه بشي، ای کافرستانه تباه بشي. او دا خو دوه جازونه و کله سو مو غورځېږي به، دا خو دوه جازونه و کله سو مو غورځېږي به او اور به پې بلیږي تباه کېږي تباه کېږي به. دا خو دوه جازونه و کله سو مو غورځېږي به او اور به پې بلیږي تباه کېږي تباه کېږي به. نو نقشه به دې شي ورانه هندوستانه تباه بشي، ای کافرستانه تباه بشي. او حال د انډیا وګوره ای نمخرامو، حال د انډیا وګوره ای نمخرامو او تاسو ته یې وایم ښه یې واورئ ارامیانو. حال د انډیا وګوره ای نمخرامو او تاسو ته یې وایم ښه یې واورئ حرامیانو. دې شعر کې دا یو ټکي زه مناسب نه ګڼم خو بعض ټایم حالات انسان داسې جوړ کړي چې بس دا زما مجبوري ده دې وخت کې دا ټکي استعمالول ځکه چې دا زه مناسب نه ګڼم خو بس دا زما مجبوري ده. یو څو ویډیوګانې مې داسې د کابلیانو ولیدې چې هغوی موږ پسې ډېرې زیاتې غلطې خبرې کړي دي نو مناسب نه ګڼم خو ویم یې خامخا یې ویم. حال د انډیا وګوره ای نمخرامو او تاسو ته یې ویم ښه یې واورئ حرامیانو او کښېنئ په کلار د پاکستان نه تباه بشي، ای کافرستانه تباه بشي. نو دا یو څو شعرونه وو چې دا زما جذبات وو او ما تاسو سره شیر کړل او امید لرم چې تاسو به خوښ شي او الله پاک دې زموږ په ملک کې امن راولي. موږ ټول چې دی نو په داسې حالات کې بالکل متحد شو او امید لرم چې دغه شان به هم متحد کیږو او که څه غلطي شوي نو معافي غواړم د خپلو ملګرو نه او اخره کې ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.